سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخل الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورنو، نند محرم الحرام نما ورزدا سورلا سوا بنزسلویختم هجری کال دغد محرم میاس الله رب العزت دغه میاشتې د فضیلت ورکړی، دغه میاشتې د حرمت والا میاشت ګرځولې. لکه څرنګه چې په دغه میاشت کې د الله رب العزت د پیغمبر دوم نمبر صحابي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اول ورځ د محرم باندې شهید شوی. په دغه میاشت په لسم باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. او دغه لسم د محرم، دغه لسم ورځ د محرم الله رب العزت دغه ورځې تم فضیلت ورکړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې تاسې په لسم د محرم باندې روزه نیسئ، ځکه دغه روزه په لسم د محرم باندې نیول د یو کال د تیر شوي کال د ګناهو کفاره ده. الله رب العزت د یو کال ګناهونه مسلمان ته معاف کوي. اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې په لسم د محرم باندې په خپل اهل او عیال د خپل کور په خلکو باندې د نورو ورځو نه علاوه چې په نورو ورځو کې سره خرچه یو مسلمان کې په دغه لسم محرم د دغه نه زیاته خرچه وکړي، زیات سودا سامان د خوراک د خپل کور ته راوړي، الله رب العزت په ټول کال د غرنګ الله رب العزت خپل نعمتونه خپل برکتونو دروازه الله رب العزت د انسان ته خلاصوي. او په لسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. نن د موضوع د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت
واقعہ بیانول دی چې مسلمان په دې باندې خبر شي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کله شهید سو څومره عمر و دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د سره کوم قسم دوکا او فراډ وسو سدای د کربلا میدان ته د مدینه منورې او د مکه مکرمه نو لاړ او د کربلا په میدان کې د شهید کړی شي. محترم ورونو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دی فضیلت پهلوگان خډیر دي چې حسین رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسعود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه کې ده د حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق د حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام په زندگی کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کردار د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه اخلاص د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د جهاد په میدان کې جنگ د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د زندگی مختلف پهلوگان دي. کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیدا کېده مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور کال تیر کړی د هجرت سلور کال مکمل سو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې پیدا شو یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه مخکې شپږ کال حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیدا شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما به حد ګران او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر محبت و د دواړو بچیانو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره. حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولاد خو ډیر د لیکن د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې شپږ اولاد پیدا شوي درې ماشومان پیدا شوي او درې جنکۍ پیدا شوي. ماشومانو کې یو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه دوم نمبر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دریم نمبر محسن رضی الله تعالی عنه او درې لورانې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې پیدا شوي یو ام کلثوم یو زینب په نامه باندې یو د رقیه په نامه باندې د درې لورانې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې پیدا شوي لیکن د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بطن چې پیدا شوي دي د دینه ما سوا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بلی بی بیان د نورو بی بیانونه نور هم ډیر اولاد ده چې هغه هم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره په کربلا په میدان کې شهید شوي لیکن دو اولاد د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه په وړکتون کې وفات شوي دي. یو حضرت محسن یو غالبا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دغه دو پاشومان په وړکتون کې وفات شوي دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه سلور اولاد د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیا ځوانان شوي. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شپږو کالو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت وکړ مدینه منوره کې د یهودو درې قومونه اوسېدل بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه دغه درې قومونه د یهودو غټ غټ قومونه اوسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته ولاړ د یهودو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاهده وکړه خط یې ور سره ولیکه چې موږ او تاسو په یو بل سره جنگي زونه کوم قوم سلباره په مدینه منوره باندې حمله وکړي موږ او تاسو به ورته یو کیږو او د دغه مدینه تحفظ وکړو د دغه دفاع وکړو. یهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خط باندې دستخط وکړو چې موږ په دې معاهده کې در سره متفق یو. باوجود دې معاهدې نه یهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مخالفت شروع کړ. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر غزا رااله د خیبر جنگ د کفارو د مکه مکرمه سره
نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کو نو دغه يهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مخالفت وکاو د کفارو طرف ته ودرېد. په دریم کال د هجرت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد په جنگ کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگیدي دغه يهوديانو خپل معاهده ماته کړو د کفارو طرف ته ودرېد او جاسوسي به کوله. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په عهد شکنی باندې خبر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه وایستل او خیبر ته وسړل. یهود د غدری سره قبیله په خیبر کې جمع شو او خپل هغه آبادی شروع کړل، لیکن مسلمانانو ته به قسمه تکلیفونه رسول، جاسوسي به غیر مسلمو کفارو د مکه مکرمه ته کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورسته دا فرمایل ساخرج اليهود من جزيره العرب، اے مسلمانانو اے د ما صحابو دغه يهوديان د جزيره د عربو نه وباسیا، دا ډیر مضر ډیر اسلام ته نقصان رسون کې خلق دي. ځکه الله رب العزت فرمایلی دي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهود او نصارا به د مسلمانانو نه طریقه وخت پورې راضی نسی چې ترسو پورې مسلمانانو د دې اتباع اختیار کړی نه، د دې مذهب اختیار کړی نه. يهود او نصارا به همیشه د مسلمانانو سره مخالفي او د مسلمانانو په هر کار کې به مسلمانانو ته تکلیف رسایي او نقصان من کوي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه يهوديان د خیبر نه وسړل. يهوديانو په زړه کې د حضرت عمر او د اسلام سره ډیر نفرت. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شوی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ سره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په آخري دور کې فتنې شروع په يهوديانو کې. یو يهودي عبد الله ابن سبا په نامه باندې چې ظاهر لباس و زکات د اسلام جوړ کړي او خلکو ته ځان معرفي ک چې زه مسلمان یم، مدینه منورې ته راغی، خلکو ته ځان معرفي ک چې زه مسلمان یم، لیکن اندر يهوديو د سازش په بنیاد باندې راغلی، مسلمانوں کی اختلاف پیدا کی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې د مسلمانانو په زړه کې نفرت پیدا کی. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې یو لشکر تیار کی، مختلفو علاقو د اسفار وکړلو، کوفه ته ولاړ، عراق ته ولاړ، شام ته سفر وکړو. خلکو ته دا خبره کړه چې عثمان خود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نورست خلیفہ خلافت د عثمان حق نه و، د علی حق ویا. خلکو په زړه کې دغه نفرت ور پیدا ک، نوی خلک مسلمان سوي، زړو کې شکوک او شبهات پیدا شو. یو لوی لشکر تیار کړ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته مدینه منورې ته لشکر راغی. عثمان رضی الله تعالی عنہ محاصره په خپل کور کې اثار څخه تر دې پورې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې شهید شو. اغه ورسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه خلافت ملاو شو. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته خلافت ملاو شو، دغه سازش دغه رنګ روانو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې یو عبد الرحمن ابن ملجم یو کافر تیار سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غیظ وختي جمعات ترازی او د جمعات په دروازه کې په تور شپه کې د عبد الرحمن ابن ملجم ولاړ د علی رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کی. شدید زخمی سے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او په دغه زخمو کې کور ته منتقل س او دغه زخمو سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کړی. دغه ورسته حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته خلافت ملاو شو. شپاگ میاستی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ، سلور کالا او شپاگ میاستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ. کله چې حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ته خلافت ملاو شو، الته په شام کې حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په لاس باندې خلقو بیعت کو، او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانانو په
شام کې خلیفہ منتخب کړ. دلته حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې خلیفہ، الته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې خلکو بیعت وکړ. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دغه خلیفہ. حضرت معاویه هغه صحابي ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وحی کاتب ده. کله چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وحی نبی علیه الصلاۃ والسلام تراوړه، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ به الفاظ لیکل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک دعا کړې ده، خدای پاک دته هدایت وکړي، دسي هدایت چې د هدایت په ذریعہ سره خلق دین او اسلام ترازی. او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او کوي کېده. معاویه ابن سفیان د سفیان رضی الله تعالی عنہ یو لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نکاح کې کړی و. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره مختلف رشتہ داریان وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. د مسلمانانو په منځ کې اختلاف شروع. یو طرف ته معاویه رضی الله تعالی عنہ خلیفہ، مدینه منوره کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ خلیفہ. چې کله څلور میاشتې د خلافت ته حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وصف، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سوچ او فکر وکړ چې دغه اختلاف په جنگ او په جدال باندې بدل نشي. د سینې د مسلمانانو په منځ کې اختلافات د مسلمانانو د هلاکت او د کمزوري ذریعہ ونه ګرځي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ لدی جا روان څه شام ته خپل خلافت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حواله او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په لاس کې لاس ورکړ چې زه دتا خلافت منم او زه د خپل خلافت نه دستبردار کیږم. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مسلمانانو کې هغه اختلافات، هغه نفرتونه چې د دینه مخکې دوه جنگونه دي صحابه په منځ کې ډیر شدید جنگونه سوي. یو ته جنگ د صفین ویل کیږي، یو ته جنگ د جمل ویل کیږي. ډیر شدید اختلافات د صحابه په منځ کې سخت جګړه سوي ده او په دې کې ډیر لوی صحابه شهیدان سوي. هغه اختلافات ختم شو. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې کله خلافت ملاو شو، نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ تر شپږم کال د هجرت پورې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلیفہ. یو سلویخ کلن د هجرت سوی ول چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خلیفہ سه شپږ کال پورې سو. کله چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ قریب الوفات سه مشوره یې د مرګرو سره وکړه چې زه به سبا وفات سم، د ما په ځای باندې به خلیفہ څوک قائم مقام به څوک. بعض خلکو هغه نفرتونه هغه اختلافونه چې مخکې تیر سوي هغو ته وکتل. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته دغه مشوره وکړه چې خپل بچی یزید دغه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی و، لیکن صحابي نه ده. یزید حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ زوی، لیکن دای صحابي نه په دې وخت د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په زندگی کې د عجیبه غو کردار، دای سپاسالارو، جنگجو او دلاور انسان. خلکو مشوره ورکړه چې خپل زوی معاویه په خپل قائم مقام او خلافت د حواله کزکه چې بنو امیه په دغه باندې متفق سي چې کچېری خلافت ته ملاو سي، نو خلکو په منځ کې به اختلافات نه، خلک به په د باندې اتفاق وکړي چې دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بچی ده. لیکن حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو څو سوچ او بچار نه ورسته چې خلکو مشورې زیاتې ورکړي، نو د خلکو د مشورې په وجه سره اتفاق په دیو کې چې معاویه رضی الله تعالی عنہ بخپل بچی یزید خپل خلیفہ سو خرسته په یو شپږم کال د هجرت کې معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات، خلافت یزید ته ملاو. یزید ډیر چالاک انسان و. یزید سے خبر سے معاویه وفات سے په مدینه منوره کې به حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت اعلان وکړ. نو د خپل پلار هغه وفات، د خپل پلار مرګ یې پټ وساته چې مدینه خلک ما خبروي.
مدینه او نورو علاقو کې څومره گورنرانو هغه گورنرانو ته پټ خطوط ولېږل چې په خپل علاقه کې هر گورنر خپل رعیت ته دغه اعلان وکړي چې په مدینه منوره کې چې کوم گورنر د مدینه منورې دغه په مدینه منوره کې اعلان وکړي څوک په عراق کې دي څوک په شام کې دي څوک په مکه مکرمه کې دي هر گورنر دغه اعلان وکړي چې د یزید په لاس باندې د بیعت وکړي او یزید خپل خلیفہ ومني حسین رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې مدینه منوره کې موجود کله چې حسین رضی الله تعالی عنہ خبر حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د دې خلافت نه انکار وکړ چې د یزید په لاس باندې بیعت نکم او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ګټ عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ګټ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه شامل سو چې موږ د سره د په لاس باندې بیعت نکو کله چې د مدینه منورې گورنر حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ طلب کړ چې تراسه د ما سره مشوره وکړه د شپې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه دواړه مکه مکرمه ته روان شو مکه مکرمه ته ولاړ مکه مکرمه کې حالت د وخت نه د وسیدون ورسته چې په مکه مکرمه کې کوم گورنر د مکه مکرمه او هغه خبر سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه ته راغلی نو د مکه مکرمه خلکو د حضرت عبد الله ابن زبیر په لاس باندې بیعت وکړ چې د مکه مکرمه گورنر به د آینده نه ورسته ته د بل گورنر مغنم الته د کوفه خلک خبر سو چې د مدینه منورې نه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن زبیر لاړ مکه مکرمه خلکو حضرت زبیر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل خلیفہ او خپل جانشین او خپل گورنر یې منتخب کړ خطونه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تراولېږل چې د موږ کوفه ته تر اسموږ به د تا په لاس باندې بیعت وکړو په کوفه کې چې کوم گورنر دغه به موږ وسړو دغه گورنری توپ نه به لري کو د تا په لاس به بیعت وکړو مورخین لیکلي دي چې 2000 خطوط حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته مکه مکرمه ته راغله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ځان سره سوچ او فکر وکړ چې راځه ولاړ څه کوفه ته ولاړ سي حالت د کوفه خلق د تا په لاس باندې بیعت کی اغل ته خپل نور زندگی تیر کی لیکن صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم صحابه پاتو حضرت عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس او نور مخلصین هغه مرګری د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دغه مشوره وکړه چې حسین دغه خلق ډیر بے وفا خلق دي د تا پلار دغه خلق وفات کړی دا د تا ورور حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دغه شهید کړی دا خلق ډیر بے وفا خلق دي حسین ما ورزه دغه خلق تا نسی ساتلای دغه خلق د تا په لاس باندې بیعت نسی کولای لیکن دغه خلق اصرار حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د معلومات لپاره د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل دغه ورولېږه مسلم ابن عقیل ته وویل چې ولاړ شه کوفې ته پوښتنه وګوره حالات معلوم کړه چې د کوفې خلک څرنګه خلک دي د ما په لاس باندې بیعت کوي که نه کوي مسلم ابن عقیل چې کله کوفې ته ولاړ نو ټول خلک راټول شو د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو په دغه وخت کې چې په کوفه کې څوک گورنر و هغه ډېر مسلمان انسان گورنر و خبر څه په دې باندې چې مسلم ابن عقیل راغلی ده خلق د په لاس باندې بیعت کی مسلم ابن عقیل ته سنویل مورخین لیکلي چې په یو څو ورځو کې اتل زر کسان رااله د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره دریزو حسین رضی الله تعالی عنہ د راس مسلم ابن عقیل خپل د تر زوی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکه چاته ورکه چې دا ورسه مکه مکرمه ته وروسه ابو حسین رضی الله تعالی عنہ په لار کې درته ملاو شي رازه حالات سازگار دي خلق درته د ملاقات لپاره بیچین دي د تا د ملاقات منتظر دي واړه او زاړه نه راو خزه تا ته انتظار دي رازه حالات ډیر سازگار دي خلقو دومره خلقو د ما په لاس باندې بیعت وکړو یزید خبر سره
چې حسین رضی الله تعالی عنه مسلم ابن عقیل ریغلی د کوفې ته کوم گورنر سیدی کوفې مقرر وای هغه ختم کویا نو د عبید الله ابن زیاد مکی کوفې ته ولېږه. عبید الله ابن زیاد ډیر ظالم ډیر بد کردار ډیر خائن انسان. عبید الله ابن زیاد چې کله کوفې ته داخل سه نقاب یې وهلی په اس باندې سپور توره ورسره ده خلکو اوس کې ویل چې حسین رضی الله تعالی عنه ده لیکن د زاړه گورنر دروازې ته ورځي هغه ته خبر ورکوي چې ته د گورنري چې لرې سوی زه یزید په دغه گورنري په سیټ باندې ټاکلی یم. سبا ټول خلکو ته دعوت ورکوي چې جامع جماعت ته جمع سئ. خلک جمع سو خلکو ته اعلان کې چې خلکو زه د تاسې دپاره ډېر مصلح یم زه د تاسې اصلاح کوونکی انسان یم زه تاسې ته خیر راوړونکی انسان یم. چا چې مسلم ابن عقیل ته پناه ورکړې ده او که چا مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو دا خبره واورئ چې هغه د هلاکت نه پرته بله لار نسته. خلک د مکې کوفې وال خلک ډېر بزدل وو چې کله دغه دمکۍ دی عبید الله ابن زیاد واورېده خلکو د مسلم ابن عقیل دی بیعت نه انکار شروع کو. ورځې وتلې په دریو ورځو کې 4 کسان ورسره پاته سو. 18,000 کسان ټول تېر لاړ. مسلم ابن عقیل سره د 3 ورځو نه وروسته صرف 4 کسان بله ورځ هغه نسته. مسلم ابن عقیل دهانی ابن عروه په کور کې پناه واخیسته پټ سه. خلک تلاشي شروع سوه مسلم ابن عقیل دې پیدا کړی سي سر دې قلم سي. مسلم ابن عقیل خو دلته فساد ته راغلی تر دې پورې چې چا حضرت مسلم ابن عقیل ته پناه ورکړې وه هغه په شهادت ورسول سه. دلته حضرت مسلم ابن عقیل حسین رضی الله تعالی عنه ته 2 خط ولیکه چې زه خو خبر نه وم چې دغه به د عبید الله ابن زیاد په یوه دمکۍ باندې د اسلام نه اوړي د ما د بیعت نه به منکر کیږي د تا بیعت به پرېږدي د تا محبت به د زړو نه وځي دغه خلک متنفر شول د تا بیعت او د ما بیعت یې پرېښی ده مکې کوفې ته مه راځه. دغه 2 خط مسلم ابن عقیل روان که لیکن چې دغه 2 خط رسېده دلته مسلم ابن عقیل شهید کړی سه. هلته حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا میدان ته رانږدې سوی. مسلم ابن عقیل دغه خط چې ورته ورسېده په دغه قافله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کې د مسلم ابن عقیل اولاد هم موجود ده. تقریبا 1.5 کسان دلته موجود دي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره په دې قافله کې څوک په پښو روان دي څوک په اسانو لیکن د جنگ اسباب ډیر کم دی ورسره ځکه دی د جنگ لپاره نه دی روان. دی خو د کوفې د خلکو په دعوت باندې کوفې ته روان دي. دلته عبید الله ابن زیاد 4,000 کسان د یو کس په سرکردګي کې ورته راولېږل چې ورسئ حسین رضی الله تعالی عنه را روان ده چې کوفې ته داخل نسي. که چیرې کوفې ته حسین رضی الله تعالی عنه داخل سي د موږ هغه گورنري ختمه ده. خلک د په لاس باندې بیعت کې د باندې ایثار کوي هلته یې مجبوره کوي د یزید په بیعت باندې چې تر څو پورې د یزید په لاس باندې بیعت کړی نه او یزید خپل خلیفه منلی نه کوفې ته به نه داخلوي. کوم کس چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مخ ته ورغلی و عمرو بن سعد دا د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه زوی ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مخ ته ورغی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته خپل خبره پیش کړه چې دغه سوالات د یزید له طرف نه عبید الله ابن زیاد ته ملاو سوي دغه طرف نه ما ته ملاو سوي چې کوفې ته به تر وخت پورې نه داخلېږي چې تر څو پورې د یزید په لاس باندې بیعت اعلان کړی نه. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د بیعت انکار وکړو. په دغه ځای کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ای د کوفې خلکو نن خو تاسې د ما مخ ته راوتلي یاست د ما د قتال او د ما د منع کولو لپاره. د تاسې خو ما ته په کونډو خطونه راغلي د تاسې د دعوت په وجه سره زه کوفې ته راغلی یم. ما چې مکه او مدینه پرېښوله د تاسې د خطوطو په وجه او د تاسې د دعوت په وجه نن تاسې د ما مخ ته ولاړ یاست او د کوفې نه مې منع کوئ او د ما سره د جنګ لپاره راوتلي یاستئ. دغه خلک ورته یایي چې موږ تا ته خطوط نه دي لیکلي مورخینو لیکلي دي چې په بوریو په پنډو خطوط حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورته کوډه کړو پلانکي خط لیکلی ده دا د پلانکي په نوم باندې خط راغلی
ټول لشکر انکار وکړ چې دا خطوط دې موږ نه دي، دا خطوط چټي اسی بل چا درلېږلې. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه درې خبرې ورته وړاندې کړې چې په دغو دریو خبرو کې یوه خبره ومنئ. اول خبره دا ده چې ما ته واپس اجازه وکړئ چې زه بېرته مکې او مدینې ته ولاړ شم، هغلته خپله معمول مطابق خپله ساده زندگی تېره کړم، د چا په کار کې کار نه لرم. دومه خبره دا ده یا خو یزید ته ما په خپله ورولئ، زه به یزید سره دغه خپله معامله خپله حل کړم مخامخ، بله یزید سره کښېنم او معامله به ورسره حل کړم. یا درېیم خبره دا ده یو سرحد د مسلمانانو ته ما ته اجازه راکړئ، زه به هلته د مسلمانانو په سرحد باندې واړوم او د کفارو سره به جهاد کم. لیکن دغه عامر ابن عمر ابن سعد دغه خبره خوښه سوله. دو عبید الله ابن زیاد ته خط ولیکه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خو دغه درې خبره کی او دغه درې خبرو کې خو د موږ کوم مقصد چې دغه حل کیږي. هلته عبید الله ابن زیاد تم دا خبره خوښه سوه، لیکن د عبید الله ابن زیاد یو مشیر ویه یو نائب ویه شمر ابن جلشن شمر نمیدو یې چې هغه ډېر فاسق او فاجر سړی و. دی عبید الله ته فرمایي چې ګوره حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته مهلت ورنکړي، که چیرې حسین له دغه جنه ووت ویه سبا به دومره مضبوط لشکر در باندې راولي چې بیا به د تا خاندان دلته په کوفه کې نه، بیا به د یزید خاندان په عراق کې نه. حسین رضی الله تعالی عنه ته صرف دغه دو خبرې وکړه، یا به تسلیم کیږي د یزید په لاس باندې به د بیعت اعلان کې، ورنه دلته په کربلا کې به د تا سر له تا له جسم جلا کیږي. کله چې عبید الله ابن زیاد ته دا خبره شمر وکړه نو شمر ته عبید الله ابن زیاد مزید لشکر ورکړ چې ولاړ شه ته به عمرو ابن سعد ته ورسې که چیرې دا خبره یې عملي کوله خو صحیح که نه د دم سر ووه. شمر راځي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په خلاف باندې د جنگ اعلان کی. نم ورځ باندې شمر نم محرم سي نن ورځ ده شمر د کربلا میدان ته رسیږي. د دې نه مخکې اته ورځې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې خوراک او چښاک بند سوی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره له خپل اهل و عیال سره له خپل لشکر سره له خپل د تره زمنو په کربلا په میدان کې پروت. لسم د محرم سي راځي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه جنگ ته تیار خپل صفونه ګیز لمونځ ادا کړ، صفونه یې ودرول، صفونه یې قایم کړل، زنانه او بچیان یو طرف ته سولو. جنگ شروع د شمر د لشکر 4,000 کسان او دغه طرف ته تقریبا 1.5 سل او په هغو کې بچیان او زنانم دي. جنگ شروع چې کله جنگ شروع کیږي ماسپښین وخت قریب کیږي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه اعلان کړي چې د لمانځه دپاره مهلت راکړي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په میدان د کربلا کې د جنگ په دوران کې د لمونځ قضا کولو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کوشش کاوه چې په دغه جنگ په میدان کې د ماسپښین لمونځ ادا کړي. نن خو هر یو سړی ځان ته حسیني ای حسین رضی الله تعالی عنه محب ای، لیکن حسین خو هغه ده چې د جنگ په میدان کې الله رب العزت ته په سجده باندې پروت. لیکن جنگ حسین رضی الله تعالی عنه خلکو ته درخواست کې چې موږ د دریاب غاړې ته پرېږدئ، اهل و عیال یتیمان کونډې او واړه واړه ماشومان دي ډېر سخت سوي دي، 10 ورځې په تنده باندې تېرې کړي دي، لږ هغه د اوبو یو سور یو غړپ خو وچکي. لیکن حسین رضی الله تعالی عنه باندې حمله شروع شوه. یو غیث راځي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې لګیږي. مورخینو لیکلي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په ځامه باندې لګیږي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د خپل ځامې پروا نسته، وړکی بچی د علي په نوم باندې چې علي اکبر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زوی مسیر ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې هغه کله د زخمی په حالت کې ولیده په غیږ کې راخیستی او د هغه وینې آسمان طرف ته اوچتې کړې چې یا الله رب العزت ظالم قوم ده د نبی علیه الصلاة والسلام په اهل و عیال باندې ظلم کی، الله رب العزت په دنیا کې دوی ته ذلت او رسوایي ورکړي. په دغه وخت کې هغه ظالمان په حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې حمله کوي او حضرت حسین سره له خپل خاندان نه ټول شهیدان کوي. 2 کسان د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهیدان کیږي. یو نارینه علي اصغر چې زین العابدین په نوم باندې مشهور ده، هغه یو وړوکی ماشوم د حضرت زینب په غیږ کې ناسته، زینب خپل
د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خور ده، خپل صادر په غرزیا او ظالمانو ته یې دا یو نارینه خو د موږ لپاره پرېږدي چې د موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خاندان خو باقی پاتې شي. هغه یو بچی حضرت علی اصغر چې حضرت زین العابدین په نامه باندې دغه بچی ورته پرېښو، نور ټول ځوانان بوډاګان او ماشومان شهیدان. کله چې میدان کې جنگ قرار سه، حسین رضی الله تعالی عنه مرګري 2 کسان شهیدان شوي، بل طرف ته د شمر کسان 8 کسان مردار شوي. حسین رضی الله تعالی عنه باوجود د دومره کم اسباب نه، باوجود د دومره کم لشکر نه، باوجود د دومره کم طاقت نه، دومره په دلیر اندازي سره وجنګېده چې 8 کسان د شمر او د یزید والهلاک. شمر چې کله جنگ قرار سه، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه سر پرې کوي، په خپله نیزه کې بیایي د عبید الله ابن زیاد مجلس ته وروړي. عبید الله ابن زیاد چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه سر په خپل تخت باندې ږدي، نو د عبید الله ابن زیاد سره یوه نرۍ لښته وه. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه څونډو او په دې خوله باندې وایي ولې دې موږ مخالفت وکړو، د موږ سره به د اتفاق کړی وو، نن به د دغه حال نه و جوړ سوی، نن به د تا سر نه و قلم سوی، نن به تا په امن او په سکون سره زندگی تیروله. په دې مجلس کې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ناست. زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه عبید الله ابن زیاد ته فرمایي عبید الله ابن زیاد لرې کړه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د خولې نه دغه لښته. ما په دغو سترګو باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلی چې دغه څونډې یې په خپل خوله باندې ښکل کړي دي. ای عبید الله د دغه خولې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه قدري مه کوه. بیا دغه سر عراق ته شام ته لیږل کیږي د یزید دربار ته. یزید بعضې مورخینو لیکلي چې په دې باندې افسوس وکړو چې باید شمر دغه کار نه وای کړی، عبید الله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړی نه وای. بعضې مورخینو لیکلي چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې د یزید لوی لاس او پټ خفیه ایجنسي خفیه هغه خبرې چلولی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باقی پاتې نه چې خامخا دې ختم کړی سي او د ده سره چې کوم لشکر د انکار یې دی خلافت نه کړی د ما د خلافت هغه دې ختم کړی سي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړی سوی. یو هغه بچی زین العابدین په نامه باندې پاته سه. الله رب العزت بیا دغه خاندان د نبوت او دغه خاندان د حضرت علی رضی الله او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خاندان د حضرت زین العابدین نه وچلاو. الله رب العزت زین العابدین ته بیا اولاد ورکړ. اوس هغه اولاد د حضرت زین العابدین په دنیا باندې خپور د هغو ته سیدان ویل کیږي، لیکن د شمر او د یزید اولاد الله رب العزت نیست او نابود کړ. مورخینو دا خبره لیکلې هغه خلک چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې د دوی لاس و، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په خلاف باندې دوی جنګېدلي وو یا په خلاف باندې خبره کړې وه. وروسته د دې نه یو خلیفه راغی د مختار په نامه باندې. دغه مختار د ټولې دنیا اپریشن یې شروع، ځکه د نیمې دنیا نه زیات خلافت میلاو سوی په ټوله دنیا کې چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مخالف او هغه کس به پیدا کاوه چې هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې ملوث، هغه قتل کول. تر دې پورې مورخینو لیکلي چې بعضې هغه خلک هغه قتل کړه اور یې ور واچاو. الله رب العزت یې خلکو ته چې حسین رضی الله تعالی عنه یې په شهادت باندې رسولی، الله رب العزت دردناک عذاب په دنیا کې ورکړ. زموږ او د تاسې د اهل سنت والجماعت ته عقیده ده چې یزید پلار خو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه اوس په دغه جنګ کې خو یزید شریک نه ده. یزید خو په عراق کې ده، لیکن یزید په شام کې ده، لیکن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په کربلا کې شهید شه. آیا یزید باندې تان او زجر مسلمانان کولای شي بد ردی یزید ته ویلی شي که نه شي ویلی؟ اهل سنت والجماعت عقیده ده د یزید په باره کې به مسلمانان خاموش. یزید فاسق انسان و، فاجر انسان و، په دې ګناه کې ملوث و، لیکن کفر او عدم کفر کې به مسلمان خاموش، ځکه د مسلمانانو خلیفه و. د ده لاندې صحابه و، د ده په لاس باندې بعضې صحابه بیعت کړی و،
لدی وجه نسی فساد پیدا نسی، لدی وجه باندې چې مسلمانانو کې اختلاف را نسی، مسلمانانو کې دوباره جنگ شروع نسی. نو لدی وجه نه مسلمانانو اهل سنت والجماعت ته فتوا ده چې یزید ته کافر مسلمانان نه یې، لیکن فاسق فاجر، دغه فاسق فاجر کې د یزید هیڅ شک نشته، فاسق وای، عاصی وای، ګناهګار بد کردار، لیکن دغه بد کرداری د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د وفات نه وروسته شروع شوله. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د وفات نه مخکې خلافت د معاویه رضی الله تعالی عنه په زندگی کې د عجیبه کردار ده، د جنگجو ده، د سپه سالار ده، د په لاس باندې ډېر ملکونه الله رب العزت فتح کړي. الله رب العزت په دغه لسم د محرم باندې د ماسپښین په وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته شهادت نصیب کړ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نه مخکې فرمایلی دی چې دغه د ما بچي ته الله رب العزت شهادت ورکوي. او حضرت حسین او حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیدا شباب اهل الجنه، د ځوانانو د جنتیانو د ځوانانو سرداران وي، بادشاهان به حسن او حسین د ځوانانو د جنت، و جنت کې به ټول خلق ځوانانی، لیکن حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په ټول جنت کې د ځوانانو سردارانی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اللهم انی احب هو زه خدای پاک له د سره محبت کما، اے الله رب العزت له د سره محبت وکي. او بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی الحسن والحسین ابنای، حسن او حسین د ما بچیان دي، من احبهما چا سه محبت لدی غدو سره وکړو، احبني دی لما سره محبت وکړو، ومن احبني چا سه لما سره محبت وکړو، دی الله سره محبت وکړو، چا سه دی الله سره محبت وکړو، دخل الجنه، الله رب العزت په خپل محبت سره جنت ته داخل کی. نو محترم ورونو دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه ولا باید مسلمان د خپل تاریخ نه خبر سي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو یا 55 کال عمر ددو، 55 کال حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو 55 کال د عمر، ځکه پیدا شوی په سلرم کال د هجرت ته او وفات شوی په یو شپېته کال چې د هجرت پرس حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړی شوی. الله رب العزت د حسین رضی الله تعالی عنه چې په زندگی کې کوم کردار ده کچیر موقع ملاوسه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ځواني څنګه تیر کړي، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په میدان د جنگ کې څوړ جنگیدلی، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه څنګه ورسخي وو، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه څنګه ور زندگی تیروله. ان شاء الله بیا به پیغه باندې خبره کیږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سیرت نصیب کړي. الله رب العزت دې پیغه باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله.